د معاشري په اسلام کې د سرسایي تپوس کیږي او د معاشري په اسلام کې د چا د عزت د اغستو تپوس نه کیږي د معاشري په اسلام کې د منځ د فرایض تپوس کیږي او د معاشري په اسلام کې د میراث د فرایض تپوس نه کیږي نو جنت په اعلی ملاويږي چې د الله او اسلام ومني جنت په اعلی ملاويږي چې د رسول الله په طریقه د الله حکم ومني منګه د خپل ډلې ټپلې او د فرقې په طرز باندې د الله جل شانه عبادت کوو د معاشري په اسلام کې قران د تلاوت کتاب دی او د الله جل شانه په اسلام کې قران قانون دی د معاشري په اسلام کې قران د تلاوت کتاب دی او د الله جل شانه په اسلام کې قران د فیصله کتاب دی د معاشري په اسلام کې قران نه خلق وظیفې زده کوي او د الله جل شانه په اسلام کې قران د پاره د عقیده راغلي دی د معاشري په اسلام کې قران کې د معاشري په اسلام کې قران د نبی په سر باندې نسی او نوې جامې ورله جوړي او د الله په اسلام کې قران کریم دی لراغلي دی چې د دې په طریقه باندې نکاح کې د معاشري په اسلام کې د قران والا نکاح ګران ده او د يهودو نسوارو والا نکاح آسان ده د معاشري په اسلام کې زنا آسان ده او د قران والا نکاح ګران ده د معاشري په اسلام کې د يهودو نسوارو ملک ته سفر آسان شوی دی او د قران او د سنت والا نکاح ګران شوی ده د معاشري په اسلام کې خلق په ایسو خرصول باندې مجبور شوی دي او د الله په اسلام کې ایس خرصول حرام دي د معاشري په اسلام کې ملاوت کاروبار او بزنس ګرځیدل دي او د الله په اسلام کې ملاوت والا جهنمی دي د معاشري په اسلام کې ملاوت ته حلقه د حلال په نظر ګوري او د الله جل شانه په اسلام کې ملاوت کول والا باندې الله عذاب راوستي دي الله په قران کې فرمایي فويل للمطففين شغه د عذاب دا او تباہی دا او د جهنم کنده دا د هغه چا د پاره چې څوک ملاوت کوي د معاشري په اسلام کې روزه صرف دغه ته وی چې خوراک اوس کا کو جما بند کا او عمره سي ملاوت کوا عمره سي دنیا پرستی کوا عمره سي فحاشي کوا عمره سي لور به واده ګرځوا عمره سي زوی به واده ګرځوا عمره سي رواجونه کوا عمره سي تکبر کوا عمره سي قران او سنت نه اعراض کوا او زما روزه ده مسلمانانو ورونو بغض پر هودل د روزي په شان فرض دي حسد پر هودل د روزي په شان فرض دي پردې لور خور نشرمول د روزي په شان فرض دي په خلکو باندې پرده اچول د روزي په شان فرض دي د غریب سره خېګړه کول د روزي په شان فرض دي د مسلمان سره ودریدل د روزي په شان فرض دي په مسلمان چې ظلم کیږي د ظالم خلاف را پاسېدل د روزي په شان فرض دي د سرسایي نه ضروری ده چې مظلوم د ظلم نه خلاص کړي د سرسایي نه ضروری ده چې نکاح اسانه کړي د روزي نه ضروری ده چې نکاح اسانه کړي رواجونه ختم کړي د الله جل شانه آسان دین معاشري ګران کړی دی او د معاشري ګران کارونه خلکو ته آسان شوی دي نو دا ولی چې منګه حب الدنیا وکراهیت الموت مرګم بدی شي دنیا هم خوخه ده په دغه وجه موږ په دغه بیمارو باندې اړم یو نو مسلمانانو ورونو روزه میاشت موږ نه تیر شو عمره سي پکې موږ ګناهونه وکړو الله جل شانه دې وکړي چې دا روزه الله موږ نه قبول کړي الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي خو ګوري د روزي مسلمانان کېږي ما او مسلمانی په موږ باندې 24 غنټه فرض ده زنانه او نارینه د دې خبرې نه خبره دي چې په قران کریم کې الله ستوي دین ستوي عقیده ستوي حج ستوي عمره ستوي عبادت ستوي حیا ستوي نکاح ستوي بالکل معاشره کې چې کم رواج روان دي خلکو دین ګڼل او د دین په نوم باندې کوي او کو د دین یو کارم کوي د دې په وجه کې چې معاشره کې راځي او رواني د الله جل شانه ولا دین معاشره کې راوستل د خلکو ته ګران کار ښکاری سره د دینه چې آسان دي سره د دینه چې خرچه په کم کیږي سره د دینه چې تکلیف پکې کم دی سره د دینه چې سانتیا د پکې حیا د پکې سره د دینه چې اتفاق د پکې سره د دینه چې حیا د پکې او معاشره کې هغه نشته